27 ون ډے ورلډ کپ کې د افغانستان شرکت چې کوم دی هغه مشکوک کیږي په دې وجه باندې چې استرالیا، انګلند، ساوث افریقا، نیوزیلند او ویسټ انډیز دا 5 لوبډلې د افغانستان خلاف شوي دي. دی وایي چې د افغانستان د ومن ټیم نشته دی، دا فل ممبر ټیم نه دی، نو په دې وجه آی سی سی ته د درخواستونه ورکوي چې د آی سی سی ایونټ نه د افغانستان لوبه بهر کړلی شي. په 2023 نه پس استرالیا او انګلند د افغانستان خلاف یو کمپین شروع کړو چې تر څو د ومن ټیم نه وینو دای سره مونږ بایلیټرل سیریزونه هم نه کوو او د آی سی سی ته به هم د خلاف درخواستونه ورکو. نو اوس افغانستان ته راتلونکي 2027 ون ډے ورلډ کپ کې مشکلات جوړېدی شي. جی مشکلات ولدا جوړېدی شي چې کېدی شي آی سی سی ورله وایي چې د ښځو ټیم جوړ کړئ او که چېرې د ښځو ټیم مو نه وي نو تاسو په ورلډ کپ کې شرکت نشئ کولی، چونکې دې چانسز ډېر زیات کم دي، ډېر زیات کم چانسز دي چې آی سی سی افغانستان ته رخصت ورکړي. خو بیا هم دغه ملکونه چې کوم دي دغه چې کوم د افغانستان خلاف ته یو خپل کوشش روان کړی دی او دی افغانستان سره بایلیټرل سیریزونه هم نه کوي، نو دا د افغانستان دپاره یو د نقصان خبره ده. یعنی د افغانستان ډېر کرکټ فینس چې کوم دي کوم چې نه پوهېږي نو دا خبره کوي چې یاره موږ سره د استرالیا کرکټ نه کوي، موږ سره د انګلند کرکټ نه کوي، موږ سره د نیوزیلند کرکټ نه کوي، موږ سره د ساوث افریقا کرکټ نه کوي، موږ سره د ویسټ انډیز کرکټ نه کوي. نو دا ملکونه چې تاسو سره کرکټ نه کوي نو ته به سره بنگلادیش او سریلانکا او پاکستان سره سیریزونه کې، ملیشیا سره به سیریزونه کې، یو ای ای سره به سیریزونه کې. نو بیا خو ته اکانومي د ستا چې کومه پیسه ده، د ستا چې کوم ارننګ دی خو ته نشي زیاتولی. ته چې استرالیا سره په دوبۍ کې سیریز وکړي ته به د دنیا پیسه وګټې، ته چې استرالیا سره په انګلند کې سیریز وکړي افغانستان کرکټ بورډ په دنیا پیسه وګټي. او یو کرکټ بورډ چې څومره مالدار وي څومره ډېره پیسه وي ورسره نو دومره هغه کرکټ ته زیات وخت ورکولی شي، دومره هغه په کرکټ کې انویسټمنټ کولی شي، دومره هغه خپل کلاړیان موټیویټ کولی شي په پیسه باندې. نو پیسه په کرکټ کې یو ډېر اهم شی دی. ته ګراونډونه جوړولی شي، ته ډومیسټک ټورنامنټ کولی شي، ته په ګراونډونو باندې خرچه کولی شي، ته کلاډیانو ته انف سیلریز ورکولی شي، ته ډومیسټک باندې خرچه کولی شي، ته نوې ټیلنټ راویښ شي، ته ټیلنټ هنټ پروګرام کولی شي، ته ټرایلز اخیستی شي، دا هر څه په پیسو باندې کیږي. نو چې اوس افغانستان یو کرکټ فینز وایي چې نه موږ له دې ضرورت نشته، نو دغه کرکټ فینز اړو کرکټ فینز نه ګڼم، دېړو په کرکټ پوهېږي نه. ټولو نه پهله استرالیا د افغانستان نه سیریز نه بایکاټ وکړو، بیا انګلند وکړو، بیا ساوث افریقا وکړو، نیوزیلند ورسره سکیجول شوی میچ په دوبۍ کې کینسل کړو. په سبا به شروع کېدو ټیسټ میچ د نیوزیلند او د افغانستان او په نن یې ورسره هغه میچ کینسل کړو. او ریسنټلی ویسټ انډیز چې کوم دی هغه هم دغه ملکونو سره یو ځای شوی دی او افغانستان سره د سیریز کولو نه انکار کړی دی. نو افغانستان سره سیریز نه کوله دا د دې ټیمانو نقصدار افغانستان نقصان دی. جی اور اوس افغانستان که چېرې خپل ومن ټیم نه تیاری نو په آی سی سی ټورنامنټو کې هم د افغانستان شرکت چې کوم دی دا مشکوک کېدی شي. جی او بل طرف ته افغانستان کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې موږ له اسلام اجازت نه راکوي چې موږ د ومن ټیم جوړ کړو، د ښځو ټیم موږ نشو جوړی، دا موږ له اسلام اجازت نه راکوي. نو بالکل دا موږ له اسلام اجازت نه راکوي. د ښځې منډه چې کومه ده دا ناروا ده. په صفا مروه کې ښځه منډه نشي وهلی نو په ګراونډ کې به ولې ښځه منډه وایي او بیا به ټریک سیټ اچولی وي. جی نو دا بالکل د اسلام خلاف کار دی. جی خیر دې حوالې سره ستاسو سره دا خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.